او بدامني ډېر خطرناک شی په یو ځای کې چې بدامني راشي اقتصادي ترقي مکمل ودرېد ختمه شو دا ملک چې ابادي مونږ به آباد لنډه خبره چې افغانستان پاکستان ته خپل بړه بای مشر ورو او دې هغه ته کشر ورو مسله په اسانه حل شي که دې وایي چې زیم هغه وایي زیم نو دغه جنجال به ترې جوړېږي یو وخت کې به یو طرف ته زیم شي او پاکستان لم د افغانستان دشمن له لاس ورکول نه دي پکار او هغوی لم نه دي پکار په دې الله دونه خوشحالي خفه کېږي لکه چې ټول انسانیت چا وجه او د مسلمان تعارف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی چې د ژبې او د لاس د ضرر نه به بل مسلمان محفوظ وي د مارونو دا جنګ چې کوم اسباب دي نو په هغې خو زه خبرې ځکه نه کوم چې دا ولې جګړه شروع شوه سینیټر صاحب محترم او زموږ سابقه گورنر صاحب محترم قادري صاحب محترم په هغې تفصیلي خبره او خبره واضح هم ده چې دا ولې څه وشو او څه کېږي بنیادي څیز امن یو داسې څیز دی او بدامني ډېر خطرناک شی په یو ځای کې چې بدامني راشي اقتصادي ترقي مکمل ودرېد ختمه شو اقتصاد ختم د پاکستان او د افغانستان به موږ دا ووایو چې دې ځای نه کوم څیزونه تلل دلته به فایده هلته نه به سره تلل هغې ته به فایده څه وړه خبره نه ده دا ټول لاړل ختم شو دې سره تجارت تباه شي دې سره تعلیم برباد شي تباه شي ملکي ترقي ورسره ختمه شي انفرادي سکون ختم شي هر یو سړی چې د کور نه وځي نو په یاره او په سوچ کې دی چې خدایه زه واپس به راشم او که نه د چا رور وي د چا تربور د چا قوم دا سکون ختم شي اوس به مونږ دا هیله راشو د افغانستان او د پاکستان څه به دا ووایم چې زموږ جرګه صرف یو درخواست قدرې کولی شي زموږ دا جرګې او زموږ دا ناسته دا ریکویسټ جرګه درخواست که دلته ده او که په بل ځای کې ده څه تجاویز داسې مخې ته راوړل پکار دی چې د هغه تجاویزو په وجه باندې دا جرګه پرمختګ وکړي او چې کوم مقصد د جرګه راغونډه شوې ده چې دا دواړه ملکونه د کش د خون نه بچ شي چې دا مسله حل شي زموږ سینیټر صاحب مولانا عبدالرشید صاحب او زه یو ډېر لوی وفد سره موږ افغانستان ته لاړو او د افغانستان چې کوم مشران و هغوی سره موږ ډېر ښه مذاکرات وکړل او دا خبرې چې زموږ د رور سینیټر صاحب وکړې دا مو هغوی ته دا خبر به بانګې دهل وویل اوس یې موږ وایو د ټولو نه مخکې خو موږ دا خبره کوو چې پاکستان زموږ ملک دی دا ملک چې ابادي مونږ به آباد پاکې خبرې به کوو دا ملک چې ابادي زما جومات وي زما مدرسه وي زما سکول وي زما کلچر زما تهذیب زما سیاست هر څه وي زه به یو رکوټې مثال درکړم خبرې نه ډېر نه اوږدم جاپان ته تللی وم یو سړي یو خبره وکړو ډېر عجیبه په ما ولګېده د هغه د کور څه مسله وه جاپاني وه نو مې ته د دې کور فکر ما ته ویل نه دا کور که زما روان شو دا وړنګې دا خراب شو بل به جوړ که دې ځای کې ما ته مشکل شو دې ځای نه نقل مکاني وکړم بل ځای به جوړ خو که ملک زما خراب شو څه به د خپل کور نه ملک اهم ګڼل دا یو ډېره لویه خبره ده د دې ملک د دې امن د چې څه دي دا ټولې خبرې څنګه سینیټر صاحب وفرمایل دا موږ وکړی دوی په خپله په موقع موجود دي مقتدرو شخصیاتو ته بهر کې پته نشته چې هغه مسایل د څه د وجې نه زمونږ هغه راتلل او د هغې نه پس په کوم نظر والو په څه وشو په څه پیدا راونوته زه تاسو ته صرف خپل ناقص ذهن مطابق تاسو دا خبره دلته امن دی هلته به
دا غلطه خبره چې پاکستان کې بدامني وي امن بني افغانستان کې به امني ممکن دی الته امني دلته به که الته امني او الته بدامني سوال نه پیدا کېږي پاکستان کې د امن راشي التم امن دلتم امن اله به کار جوړېږي اله به د سکون زندګي راځي اله به هم ترقي کوي زم هم ترقي کوو زما ګاونډي ملک دی خدشات د یو بل نشته د دې خدشات مونږ اورېدلي دي ام رسول هم دي هغه خدشات لرې کول پکار دی خو د هغې اوس مونږ زما تاسو ته وخت یو خبر وکړه چې مونږ دا شی جوړه نه شو کولی مونږ به یو درخواست اپیل کوو وزرای خارجه پکې کېناستل بر ملکونه پکې کېناستل ظاهره خبره چې هغوی پکې ضمانتونو خبر هم دی یو بل هغې ونکړه مونږ به یې څوک لوی لوی خلک کېناستل زمونږ د دې ځای نه وزیر خارجه بل څو ځله افغانستان ته لاړ په قطر کې او په بنورو ملکونو کې دا مذاکرات وشو بې نتیجې هېڅ فایده راونه چې دومره غټو خلکو واکدارو خلکو موږ سره واک نشته موږ خو به اپیل او درخواست کوو واکدارو خلکو مذاکرات وکړل هغه مذاکرات ناکام شو جنګ ته خبره لاړه موږ به څوک زمونږ په وس کې بلکې ستاسو د مشرانو په وس کې یو څو خبرې دي که دا تاسو وکړل نو ممکن ده چې یو ثمره به راوړي یو خو دا څنګه سینیټر صاحب وفرمایل ګوره د جنګ د ختمولو دپاره یو ماحول به جوړوي د جوړې صلح دپاره یو ماحول به جوړ هغه ماحول به پسې جوړېږي هغه ماحول دپاره یو څیز دا چې دا کوم سیز فایر و دا اوربندي وه څه پوره لا ماته نه ده څه معمولي ټک ټک راغلي دي خو هغسې لا ماته نه ده چې موږ خو یو دا درخواست وکړو موږ دا درخواست وکړو چې دې له دوام ورکړی شي دا نه د هغوی په فایده کې ده او نه زمونږ په فایده کې ده خو چې څنګه زه دا خپل حکومت ته وایم نو داسې د افغانستان کې مقتدر شخصیات شته علما شته سماجي سیاسي شخصیات شته هغوی دې هم د دې یو پیروي وکړي هغوی دې هم خپل حکومت باندې یو زور راوړي نقصان ټولو ته یو خو دا اوربندي ډزبندي چې دا کومه شوې ده څه داسې ډېر دا دوام یعنې اوربندي دې وشي خپل بړه بای مشر ورو او دې هغه ته کشر ورو وي مسله په اسانه حل وي که دې وایي چې زیم هغه وایي زیم نو دغه جنجال به ترې جوړېږي یو وخت کې به یو طرف ته زیم شي او ممکن ده دا یو خدشه شته چې بل څوک راشي او د دې نه ناجایز فایده وانه دا دوه مرغۍ په جګړه وي یو بل سره پیشو پرې راله یو یې لاس کې ونیو کړپ یې ورکړو بل هم لاس کې ونیو کړپ یې ورکړو خره چې زه رالم کنه ډېره لویه خونې خرابه به هم کړې ممکن ده چې دې نه څوک غلطه فایده بل دا یو څیز دی که تاسو په هره طریقه وایئ د پریس په ذریعه وایئ څنګه لږ دا یو کار هم پکار دی چې د یو بل خلاف د یو بل دشمن له لاس ورکول دا مناسبه خبره ده دا د خفګان خبره دې سره اور نور هم تېزېږي دا نه ده پکار صفا خبره کوو